کله چې یو بنده رب کائنات ته بصیرت سره توبه وباسي او پزړه کې د الله جل جلاله نه خوف راشي ير راشي نو دغه انسان که هر څومره ګناهونه کړی وي نو الله جل جلاله د دې انسان هغه ګناهونه معاف کوي. حضرت موسی علیه السلام په بارگاه د رب کې سوال کوي وارث کوي چې رب کریمه زما د امت بدبخت انسان یعنی بدعمل انسان ماته اوخای چې د ټولو نه زیات هغه بدبخت او بدعمل انسان ماته اوخای. کله چې موسی علیه السلام دا عرض وکړو الله پاک موسی علیه السلام ته فرمایي اے موسی پرې پلان لار کې کینا او د ټولو نه چې لومبه کوم شخص تیر شو لومبه کوم کس پر لار باندې تیر شو دا ستاسو د امت د ټولو نه ګناهګار او بدعمل انسان دی. کله موسی علیه السلام په لار کې کیناست چې ګوري یو کس را روان دی او په وګو باندې ماشوم راغسته دی د موسی علیه السلام په خوا باندې تیر شو. کله چې دا سو وخت وشو بیا موسی علیه السلام د رب العزت نارز کې یا رب کریمه زما د امت د ټولو نه نیک عمل انسان څومره دی نیک عمل انسان چې کوم یو دی هغه ماته وښایه چې زه د خپل امت نیک عمل انسان ووینم چې د ټولو نه زیات نیک عمل انسان زما په امت کې څوک دی. رب کائنات موسی علیه السلام ته فرمایي پرې پلان لاره کې کینه د ټولو نه لومبی چې کوم کس تیر شو د ټولو نه لومبی چې کوم کس پرې لاره لاړ هغه به ستا د امت د ټولو نه نیک عمل انسان وي. کله چې موسی علیه السلام ناست دی په دغه لاره کې چې ګوري حق کس را روان دی چې هغه کوم د اول نه تر موسی علیه السلام غوښتلي چې نیک عمل انسان د هغې نه مخکې غوښتلي چې رب کریمه زما د امت بدعمله انسان کوم یو دی هغه شخص چې ګوري واپس را روان دی. موسی علیه السلام په لاس پورته کړو او د الله جل جلاله په بارگاه کې یا رب کریمه دا څه معامله ده د ټولو نه زما د امت بدبخت انسان هم دا او اوس د ټولو نه نیکبخت هم شو. موسی علیه السلام ته الله جل جلاله فرمایي موسی کله چې دا بنده ستا د خوا نه لاړو په یو ځنګل باندې داخل شو په دغه ځنګل کې د خپل ماشوم بچی په دې اوږو باندې کېنولی دی او دا ماشوم بچی ورته فرمایي ای بابا جانا د دې ځنګلونو نه به هم غټ شي پلار ورته فرمایي او بچی د دې ځنګلونو نه چې دی دا غرونه غټ دي دا څومره غرونه چې دي دا د دې ځنګلونو نه غټ دي. بیا دغه بچی ورته فرمایي او وایي د دې غرونو نه به غټ شي دغه پلار ورته فرمایي چې او د دغه غرونو نه غټ چې دي د ځمکې اسمانونه دي. بیا ورته دغه بچی فرمایي چې د دې ځمکو اسمانونو نه به غټ شي. الله پاک موسی علیه السلام ته فرمایي په دغه ټیم کې د پلار په سترګو کې اوښکې راغلې په ژړا شو چې وفرمایل چې او بچیه د دې ځمکو اسمانونو نه زیات او غټ څه چې دي هغه ستا د پلار ګناهونه دي. او دا بچی ورته بیا فرمایي وایي ستا د دې ګناهونو نه غټ څه شته دی. دغه شخص ورته فرمایي د خپل بچي ته چې او بچیه زما د ګناهونو نه زیات غټ چې دی نو هغه د رب کائنات رحم دی دا رب کائنات فضل و کرم دی د هغې رحم دی. موسی علیه السلام ته الله فرمایي کله چې دی دا داسې وویدې کس چې ستا د پلار د ګناهونو نه غټ چې دی نو هغه د الله جل جلاله رحم دی. اے موسی ما دا ډېر ګناهګار خو چې کله د سترګو کې اوښکې رالې او د ووي چې ستا زما د ګناهونو نه غټ چې دی نو هغه د رب کائنات رحم دی د دې وجې نه ما دا انسان چې نن دا ستا د امت نیکبخته انسان وګرځم.